लगा कमकला او سمرا हसी د ټولو بدلا د دانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دي زوبي پټاوه ما رښتیا وې د نس شي ګلروخ په بچي ډاکټر خالد د ټولي کورنۍ سره د شیزي کور کی سار دی اوس خو دا وی افتو شو چې دلته سار دی ما ته ویلیو کنه چې تعالی زوبي سره نه ما سره واده کول پکار دي جنې په نامه ګلروخ لور د کرامت علي تا الګ نجم علي چې زوی د فرزند علي دی په دغه کې 50,000 حق مهر باندې تا قبول دی ما ته نجم سره دا رشتہ قبول نه ده مکلی پیش پوهیږي نا ګلروخ تعالی دا خبره د خپل مزغونه وستل پکار دي چې ته یو مریض یې خزه ټیک ته زيو باسم کمخ کې ژوند کې په ما بیا دا دوره رااله او ما یو ځل بیا خپل یاداش او بیلونو بیا بسکو دا څه سوچ ولې کې ولی پر راځي پتا باندې دوره اول هم راغلی و اول لاغي وجه وا اول خو ستا واده ستا د مرزي نه خلاف کېدو او بیا حقیقت دومره تریخ دی چې ته بیا یادولم نه غواړې ضرور تریخ دی خدا خبره ثابت شو چې ته اوس هم د مخ کې پشان پاک او پاکیزه یې ته ولې نه پوهېږې خالد چې زه یو نفسیاتي مریضه یم او زه نه غواړم چې ټول عمر ته زما علاج کړي که داسې کول هم شو نو ما ته به هیڅ اعتراض نه وي ته یقین وکړه زه تا سره ډېره مینه کوم تا سره دومره مینه کېدای شي زه بل چا سره هم نه کوم ستا نه د لرې اوسېدو تصور هم نشم کولی خو د دې باوجود بیا هم زه ستا ژوند نشم بربادولی خالد باغ پی کی خامخا وهم کوي سه الله دې وکړي چې همداسې وي مونږ خو هغه ډېره پوه کړه خدای خبر چې دا خبره د هغې مازغو ته څنګه راغله څه لیونتوب دی دا هیڅ بیماره نه ده او که څوک ناجوړه وي نو هغوی علاج وکړي او بلکل ټیک ټاک شي بېشکه الله دې وکړي چې همداسې وي مونږ هم هغې ته دا ویلي وروندار بیبي خو هغه وایي چې زه د خالد صاحب ژوند بربادول نه غواړم یا الله زما د خالد خوشحالي هر وخت ولې د نظره کیږي هغه زموږ د خوشحالو دپاره زوبي سره واده ته هم تیار شوی و او مونږ وی چې زموږ د ازمایښتونو ورځې ختمې شوې خو ورندار ته فکر مه کوه انشاءالله مونږ به د خالد او د ګلروخ خوشحالي ضرور وینو
بس دعا کوي چې خالد صاحب د ګلرخ د مزغونه دا خیال بیخي وباسي. او صرف خالد هم داسې کولی شي. زه به هم د هغې مدد کولی شو دی کې خو دلته نه ده. ټیک ده واده کنه کې نو مکوه که زما جون بربادول نه غواړي مغواړه ټیک ده خو کته ته داسې ښکاري چې زه به د بل چا سره واده وکم او زما کور به آباد شي داسې به بالکل ونشي. بیخي ماشوم ښکارېده. ماشوم صحیح خو زما هم اوس دا عادت دی چې زه واده کوم نو تا سره به کوم. زوبي سره خو دې هم واده کوو. هغه بېله خبره وه هغه ما ستا د خوشحالۍ دپاره کولو. نو بیا ټیک ده که زه بل چا سره واده وکړم نو بیا خو به واده وکړې که نه. داسې خبرې مه کوه پلیز. نجم ته خو هم تا حواله کړی هغه مجبوري وه یعنې کله پې هم نو کړی. نو بیا ټیک ده زه به ټول عمر ستا په ملګرتیا کې تیر کړم. پلیز ګلرخ پلیز غلی شه څه مه وایه. خبره خو صحیح کوي. څه خبره ټیک کوي دا چې هغه لیونی د خالد سره واده نشي کولی. لیونی شوه که نه چې هر څه ټکېدو نه پس یې یو نوې شوشه شروع کړه. اوس خو هغې له پکار دی چې په خندا خوشحالۍ خالد سره واده وکړي. داسې رشته به هغې ته چېرته میلو شي. او نو دا خو هغوی وایي که نه زکیې چې د خالد شان انسان ته د یو نه یو ښکلې جینۍ میلاویږي نو بیا هغه ولې لیونی سره واده وکړي. زه خو په دې نه پوهېږم چې اول په عین وخت د زوبي واده ایثار شو او اوس ګوره د ګلرخ نخرې شروع کړي. واو نخرې کوي بس واده خو به هغه هم خالد سره کوي. نه زکیې ګلرخ داسې جینۍ نه ده. اسې چېرته تللی دی خالد ګلرخ تی کره تللی دی. پته نشته چې څه یې لیکلي د خالد بچي په قسمت کې مې. تم زکیې کراچۍ ته لاړې کېناستې چې زه هلته هم وې نو څه به مې کړو. ګلرخ بچې ته دونه ولې سوچ کې لورې. ځکه سوچ کوم چې رستخ پیمانه نه یم. هیڅ هم نه کېږي دا صرف ستا وهم دی. کېدی شي خو که څه خو او کې لورې چې ښه سوچ کې ښه به کېږي او چې بد سوچ کې الله دې نه کي. نه کوم بد سوچ خو په سوچ نه کولو حقیقت نه بدلیږي. حقیقت دا چې زه یو نفسیاتي مریض یم. ګلرخ لورې ته ذهني مریضه وې دا خو خبره ده نفسیاتي بیماری وي داسې یو ځل دې ونیسي نو بیا دې نه پرېږدي.
ټیک ده بیا خلی ونیشه زمون خو ستا لیونتوب هم خوښ دی تاسو ته پته ده تاسو ډېره ښه یې نو بیا زما خبره ومنه که نه ما له لږ وخت راکئ بیا هماغه ټایم لورې چې څومره وخت تلې دومره به دې په ذهن کې وسوسې پیدا کیږي زه ډېره ښپېمانه یم تاسو ټول ما سره دومره مینه کوئ او ما تاسو ټول پریشانه کړی نه نه تاسو کوم نه دي خفه کړی که اوس به ته موږ سره ملاوېدول هم نه راځې نه نه ولې نه زه تاسو ټولو سره ملاوېدوله به راځم ښه ټیک ده ضرور به راشې خدای په امان د الله په امان یوازې ولې ناستې دلته تا یوازې پرېښی یم دا لیونۍ دومره په اسانه ستا پرېښودو واله نه ده نو بیا ولې ضد کې وکړه ما سره واده ته خو بیخي په واده پورې نه ښتی چې ستا یاداش واپس راغو نو د دې دومره غټې ډرامې څه ضرورت و نجم او زوبي زما دپاره د مینې قرباني ورکوله خو تا سره زیاتې وشو څه مطلب دا چې ستا او د زوبي واده شوی وی نو زما دا مطلب نه و د هغې د دواړو په واده خو زه ډېر خوشحاله یم نه که دا فلمي سین نه وی شوی نو ستا واده به زوبي سره شوی وی ته به یې څومره خوشحاله ساتلې د نجم واده به ما سره شوی و نو ما به ورته د ورځې ستوري ښودلی وی څه فضول خبرې کې سم چې وشو زموږ دپاره ښه وشو نه تا سره زیاتې شوی دی او ما کړی دی اول مې ستا کویدن ماته کړه او بیا چې ستا واده کېدو نو هغه هم زما په وجه کینسل شو حد وکړو ما هم زوبي مې نجم ته حواله کړه او ته مې یوازې پرېښودې داسې سم نشته اوس خو دې خپله وویل چې تا زه یوازې پرېښودم ګوره ګللوخ ته ډېر هوښیار یې دې وجې نه ما له د زخم راکولو نه نه منې کېږي قسم دې ماته ځورول نه غوښتې زه یو نفسیاتي مریضه یم او زه ستا واده د یوې نفسیاتي مریضې سره نه کوم अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ژوندیو سه خوشاله اوسئ دواړه چې تاسو دواړه مې یو ځای ولیدئ نو ډېره خوشاله شوم بس زه خو د ګلو خو د ډاکټر خالد واده ته ډېره زیاته بې صبره یم ښه نو کم تاریخ هم کې خو د واده هغه ګللوخ د واده نه انکار وکړو دا تاسو سوای ډاکټر خالد
ما په ژوند کې دا پړم بيزل محسوسه کا چې ما د خپل ټول عمر د تیرولو تاسو سره فیصله وکړه ستانه بغیر زما ځان نه مخکې چرته مکمل وو نه به چرته شي लगा कमकला او سمرا हसी د ټولو بدلا د تانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دي माना राहुल शुदा मा जड़गी ताला तरगाशवा जमा जिंदगी संभाले दा संभड़ा के दा व्यापारणा पोहना शुंबिखी खुदा जिन पोहे गमाचे वाले पोहे गिना श्रुत देवाया चे वाले सबरे गिना समासर जुन देवाले हिरे गिना तो मकली पैश पोहे गिना خورزو بلوره زما خیال دی که ته ګلرخ سره خبرو کې کنه نو غبه ضرور مني نو تاسو ته د دې خبرې مخکې نه اندازه وا خو ما سوچو کو چې څه وخت تیر شي نو ارسه به ټیک شي خو مامي جان تاسو له ګلرخ سره خبره کول پکار وا تاسو به دومره وخت هغې له سوچ کولو لپاره نه ورکولې مې کړې وسره لورې خو هغه څه اورېدل نه غواړي بس ځکه ما سوچو کو چې خو اوس ګلرخ باندې سوي څه دي هغې خو پخپله زما او د نجم واده وکړو هغه وایي چې زه ذهني مریضه یم زه د خالد ژوند نشم بربادولی هغې ته تیر شوی وخت یادول نو پکار څومره ښه به شوی وي چې د خالد نه مخکینی وخت هغې ته اړو یاد شوی هم نه وی خو لورې د هغې په وجه خو ستا د نجم ژوند د بربادۍ نه بچ شو که نه نو بس اوس په ته د خالد او ګلرخ ژوند بچ کې ټیک ده زه کوم خبره ګلرخ وایي چې دا هر څه دروغ دي زه دروغ نه وایم دا څه وایي ډاکټر خالده دا هم د دې فیصله ده او ته په دې فیصله رضا یې عجیبه ده نه ما ته ښکاري ګلرخ ټوکې کوي ستا د ټوکو کولو عادت لا تللی نه دی که نه نظر ټوکې کوم او نه دروغ وایم دا صرف زما د زړه آواز دی خو مخکې خو ستا زړه د ډاکټر خالد د مینې ګواهي کوله نو دا اوس در باندې څه وشو ما ته پته نشته ته د خالد سره زیاتې کې که ما د سره واده کړی و نو بیا به دا ډېر زیاتې و خالد داسې شوي څه دي چې ګلرخ داسې خبرې کوي ما ته خپله پته نشته کور کې د واده ماحول دی د واده ټولې تیاریانې مکمل شوي دي او په دې موقع د ګلرخ دا فیصله زموږ د سوچ نه بهر ده ځکه خو زه ویم چې تاسو د خوشحالۍ په ځای دومره خفه ولې ښکارئ
ډاکټر خالده ګلروخ کله نه داسې ده؟ 2-3 ورځو نه. څه وجې ښودلې ده هغې چې تاسو سره د واده نه انکار ولې کوي؟ وایي چې زه یو لیونی جینۍ یم او که د هغې واده ما سره وشي نو زما ژوند به تباه شي. ګینې هغه دا ګڼي چې هغه تر اوسه ناروغه ده. ګینې هغه بالکل ټیک ده. د هغې رپورټ بالکل ټیک دی. هغه 100% نارمل او فټ ده. هغه دا هر څه ستاسو په مینه کې کوي. اندازه شته ماته. خو موږ له ګلرخ سره یو ځل بیا خبره کول پکار دي. کېدای شي ویې مني. وګورئ ما ته نه ښکاري چې هغه ومني. ما ته ستانه د دې کم عقلتوب بیخي امید نه و. تاسو ته پته ده د دې نه هوښیاره فیصله بله نشي کېدی. زه اوس هم درته وایم دا فیصله بدله کا. ما جواب ورکړی دی، اوس هیڅ نشي کېدی. کم از کم د خپل بوډا مور او پلار خیال وساته. یاره مونږ به په دې عمر کې د خالد سے مور ته څه جواب ورکو؟ بابا که د واده نه پس په ما بیا دوره راغله او زما بیا طبیعت خراب شو نو بیا به د خالد مور ته څه جواب ورکوئ؟ اسم نشتا، اسم نه کیږي، د وهم علاج نشتا. هغه د لقمان حکیم سره هم نو. اوس څه نشي کېدی. تا چې دا دونه ځان سخت کړی دی ته ځان ته ویسه د خلکو د جذباتو سره لوبې کې هغې ته زور ورکې دا تاله خوند درکوي. بابا تاسو خو پوه شئ. بس بچی ډېر هم واورېده ستا. باقي ستا د دې ابس خبرو اورېدو برداشت نشته زمونږه. یو څو ورځې ژوند مې پاتې دی چې دا خو په آرام باندې تېر کړم. نو تاسو زما په وجه بې ارامه یې؟ واه ډېر ښه وې ته. په زخم مالګې ودوړې او وې سوځي او که نه. مورې زه تا سره بیخي بحث کول نه غواړم. زه ستاسو د سوالونو په جوابونو ستړی شوم. ته زموږ مشوره ومنه که نه. چېرته سارا ته لاړه شه. هلته به تا نه تپوس کولو والا څوک هم نه وي. ښځې لا نه پوهېږي. پوه به شي هغه مونږ له دومره زیاته سختي نه ده پکار. دا ستا د ډېر نیازبینتوب د لاسه. که په وړوکوالي دې پې لږه سختي کړې وې نو نن به هم دا ورځ نه کته. یاره تاسو ګلرخ پسې ولې شوي یې؟ که هغه واده نه کوي نو نه دې کوي که نه. خو زکیې ته دا مه ګوره چې ګلرخ ته زوبي خوشحالۍ هغې له ورکړې او نور هم ډېر ښه کارونه کړي دي نو موږ ته هغې له یو موقع ورکول پکار دي. یاره رندار بیبي داسې هم کېدی شي. په دې کې به د الله څه راز وي. زه خو خالد ته حیرانېږم چې هغه د دې دومره نخرې ولې برداشت کوي. ځکه چې هغه هغې سره په رښتیا مینه کوي نور څه. زما زړه خو ډېر خفه دی خپل زوی دپاره. مورې پلیز تاسو خو ایموشنل کېږئ ما. چې څه کېږي ښه به کېږي. او رندار بیبي زه هم ته زر راتلو کوشش کوم. ترورې اوس پلیز تاسو راشئ. زوبي او نجم راغلي دي ماشاءالله دواړه ډېر خوشحاله دي. او زه خو د رندار بیبي د وجې پریشانه وم. که ته زما د وجې پریشانه نو بیا ولې ما نوره پریشانه کې په دې خپلو چلونو.
د خپل ځان خیال ساتئ. خفای زما د خفه کېدو یا نه خفه کېدو نه څه فرق پرېوځي چې زما غیر چاپېره خلک خفه دي. تر اوسه خو د دوی واده په کار دی چې شوی وی. ما ته ښکاري چې موږ د خپلې مینې قرباني ورکول پکارو. کم از کم دوی خو به خوشحاله وو. نه کلم نه. ګلرخ خو د چا خبره اورېدو ته هم تیاره نه ده. زوبي زما خیال دی مونږ له یو بل کوشش پکار دی د دې دواړو د مینې د خاطره. کېدای شي ته صحیح وې. مورې تاسو څو پورې خفه یې؟ تاسو ته پته ده ستاسو د رویې نه چاته خوشحالي نه میلاویږي. اوس خو ټیک شئ. هلو مورې تاسو اورئ زما خبره؟ تاسو ته پته ده زه د نجم سره دلته ډیره زیاته خوشحاله یم. تاسو له هیڅ ټینشن اخیستل نه دي پکار. اوس خو غوسه پرېږدئ. څه جواب خو راکه. هلو او زه اورم. بیا خو به د خالد او د ګلرخ واده له راځئ که نه؟ زه خو وایم سبا راشئ. چې واده وي نو در بشم که نه. د ګلرخ واړو له نخرې نه ختمېږي. مورې د هغې هر څه خیال ساتل زما کار دی. تاسو بس صرف خپل موډ ټیک کړئ او زر راشئ. ښه سمه ده خو سبا نه خو زر به د راتلو کوشش کومه. مورې او دې کتل څومره ضدي ته ځکه خو تا ته تللی یم. د الله په امان. د خدای په امان. خدای شکر دی. تاسو دواړه دننه راشو او راځئ کښېنئ. سل ولې لګیای؟ شاعري زه او نجم تاسو سره یو خبره کوو. که تاسو دواړو دلته زما د واده خبرې له راغلې نو پلیز دا ناکامه کوشش مه کوئ. ولې؟ زموږ کوشش به ناکامه کیږي. ولې؟ ځکه چې زه د چا په خوښه هم خپله فیصله نه بدلوم. زه او نجم ځان خبرولی شو. په ډاکټر خالد کې داسې څه کمی دی چې ته د هغه نه لرې کیږي. هغه خو یو ډېر ښه سړی دی. نو بیا یو ښه انسان سره داسې د پردو په شان سلوک ښه نه وي. بیا هغه خبره کېده ما تا ته ووایې که نه چې د دې بې مقصده خبرو کولو هیڅ فایده نشته. ولې نه؟ زموږ دومره حق نشته چې ستا د دې سختوالي وجه معلوم کو. ما ووایې که نه چې زه تاسو دواړو ته په هیڅ معامله کې د جواب درکولو پابنده نه یم. دا ته زیاته کې یو خو موږ ستا مسلې حل کولو دپاره راغلي یو او ته چې تاسو دواړه یې څوک زما په کار کې کار ساتلو والا چې ما یو ځل وویل چې زه واده نه کوم نو بس زه واده نه کوم. زه ستاسو په اشارو باندې خپل ژوند ولې تیر کړم؟ تا سره خو خبرې کوله سې ابس دي. دا ته ځان ته وایې څه؟ نجمه نو مه کوه که نه خبره.
ولې وخت خرابې زما هم او خپل هم څوک چې څنګه دي هغه سي پرېږدئ مطلب چې تاته دې د خلکو د ژوند سره د لوبو کولو ټول اختیار میلو شي که نه ته کوي هر څه ګڼې خو زه ستاسو دواړو د جواب پابند نه یم نجم پلیز یاره بس غلی شه داسې دي دا د هر چا سره زیاتې کوي او زه دې خاموشه شم نجمه پلیز راځه ځو آو زو زمام دیوالونو سره د ډغرو شوق نشته یاره د نیکۍ خو زمانه نه ده د چا سره چې نیکي کول غواړي هماغه در باندې چکونه لګوي نجمه زما خبره واوره نجمه ته نجمه د ننه دومره د غوسه کېدو ضرورت درته نه و ګلروخ عاصم دومره حساسه شوې ده چې زموږ د خبرو به پته نشته څه مطلب وباسي اوس هم تا سره دا هغې غم دی د ډاکټر خالد او زما نشته زوبي مونږ ژوندي انسانان یو څه روبوټونه نه یو مونږ سره چې څوک زیاتی کوي نو درد خو به راته کېږي هغې دواړه هم ډېر په تکلیف کې دي نجمه مونږ څنګه هغې د دې تکلیف نه وباسو نجمه کور ته راځه ما څه سوچ کړی یوازې ولې ناست دلته دا لیونی دومره په اسانه ستا پرېښودو والا نه ده ګوره ګلروخ ته ډېر هوښیار یې دې وجې نه ماله د زخم راکولو نه منې کېږي قسم دې ماته ځورول نه غوښتې زه یو نفسیاتي مریضه یم او زه ستا واده د یوې نفسیاتي مریضې سره نه کوم هغې داسې وویل مونږ ته هم بالکل دا اندازه نه وه چې هغه زموږ خبره به هم نه مني د هغې د خبرو د وجې نه خو زم د کنفیوژن ښکار شوی یم ما سره یو مشوره ده وایه هغې ما سره د واده نه کولو فیصله کړې ده نو زما هم یو فیصله ده هغه څه چې هغه ما سره واده کول نه غواړي نو زما دلته د ایسارېدو څه فایده زه هم دې هفته کې امریکې ته ځم واپس